फ्रंट की वलाडी देखो चिकन की तरीके वलाडी अभी तक रिक्वेस्ट है सिटी फ्रंट कराशी Seleknas Jatrali बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केपीके वालों आप लोगों ने हमारा दिल जीत लिया इमरान खान का भी दिल जीत लिया केपीके पहले भी इमरान खान का था अभी भी खान साहब का है इसके बाद भी खान साहब का रहेगा मैं आपकी बहन सेनेटर फलकनाज चित्राली सबसे पहले गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ आप लोग खान साहब के साथ जाएंगे आप लोग मेरे साथ जाएंगे क्योंकि पुलिस वालों को मैं चैलेंज करती हूँ आप आ जाए हथकड़ी लेके मैं तैयार हूँ सबसे पहले मुझे गिरफ्तार करें आप सब लोग जीत जाने के लिए तैयार हैं खान साहब ने हमारे लिए गोली खाई है तो क्यों ना हम सब लोग इसके लिए जेल जाइए तो आप लोग अगर तैयार है तो मेरे साथ नारा लगाइए चलो 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 खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद नारे तकबीर हम क्या चाहते زمونږ چانسلي زمونږ یو ډېر خوږ منسټر صاحب او د چانسلي پي ټي آی کې دغه یو ډېر ښه کردار عارف احمد خان صاحب هغې ته درخواست کوم چې خلکو سره یو څو خبرې بسم الله الرحمن الرحیم نو خیر راکړه څه خو به وایو تاسو خو تیار یې انشاءالله ملګرو دا جیل پر تحریک چې کوم دی دا څه لپاره دی دا د دې لپاره دی چې موږ یو ډېر سمپل یو ساده یو آئیني خبره کوو چې کله اسمبلي ډیزولو شي په آئین کې چې کوم دی 3 میاشتې دي چې 3 میاشتې کې دننه به دې انتخابات کوي اوس که د دې ملک بالادست آئین وي که د دې ملک کې بالادست قانون وي که په دې ملک کې رولز وي نو بیا موږ چې 3 میاشتې کې انتخابات غواړو موږ غلط خبره نه کوو موږ غلطه مطالبه نشته زموږ ساده مطالبه ده موږ انتخابات غواړو دې عوامو له مقرر کې عوام موږ منتخب کوي او که تاسو منتخب کوي دلته به نور د امریکې قانون نه چلیږي نن به د امریکې مرضي نه چلیږي دلته به د عوامو مرضي چلیږي دلته یو آزاد وطن دی دا د مسلمانانو وطن دی او په دې وطن کې چې کوم دی موږ د مغرب د هغه قوتونو څوک چې موږ غلام ساتل غواړي چا چې 75 سال موږ غلام وساتلو نور موږ د هغوی غلامي بلکل نه منو انشاءالله زمارونه کم خلکو چې بغیر چې تحریک انصاف دا د خلکو پارټي چې د برګر فیملي ده هغه خلکو ته زه دا وایم چې نن موږ 200 ورکرانو ته ویلي وو 200 کسانو ته موږ د ګرفتارۍ لپاره ویلي وو نن دا جنب غفیر وګوره نن دا خلک وګوره دا ټول څه لروتي دي تاسو څه لروتي تاسو ټول څه لروتي موږ خان صاحب په حکم باندې ګرفتارۍ لپاره راوځي انشاءالله راشه موږ ګرفتار کې رانا ثنا الله تا خو وې دا خلک په زور یې دا خلک د کولې نه نه دي یېرېدلې د تحریک انصاف پر راشه نن موږ ګرفتار کې نن دا شوق پوره کې نن کله یو ځای باندې چاپه کله په بل ځای باندې چاپه چاپې پرېږدې نن دله موږ راغلي یو او راشه موږ ګرفتار کې موږ تیار یو انشاءالله زموږ خواتین زموږ ځوانان زموږ مشران زموږ بوډاګان دا ټول انشاءالله تیار دي نور موږ د غلامۍ ژوند نه تېروو انشاءالله
जमूंगा एक से मेरे इकबाल हफीज से दरख्वास्त को चिराशी उसको खबर गई। इकबाल हफीज अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ډیرو قدرمنو ویرو پښتنو السلام علیکم اردو ستړي مشه په خیر راغلی ملګرو الله دا باندې کلار مالراتی نو دې خبر وړاندې څه کې ملګرو د رجیم چین نه پاس کا قومي اسمبلی مخ پرې خدا نو موږ د حکومت نه او د ادارو دا مطالبه وکړه چې په ملک کې عام انتخابات وکړي او پر رجیم چینج کې چې کومه پارټو د امریکای سازش په تور باندې ملک غلام کړو د انتظار باوجود هغوی د عام انتخاباتو اعلان ونه کړو او سره زموږ د مشرانو د قائدینو گرفتاری شروع کړې بیا رالو موږ د پنجاب حکومت ختم کړو بیا مطالبه وکړه چې په ملک کې د عام انتخاباتو اعلان وکړي بیا پسې د کیپی حکومت ختم کړو بیا دې مطالبه وکړه چې په ملک کې د عام انتخاباتو اعلان وکړي بیا پسې د جیل برو تحریک کې اعلان وشو نو دا آئے روز کلا شہباز گل کلا اعظم سوادی کلا فواد چودری عمل کے خوف و خیراز و انرگی پیدا کرا لہذا عمران خان دا جیل پر تحریک اعلان کو خیو خبر واضح آدھا قائداریہ و موجودہ حکومت ملک سر مقابلے خبر کئی دنبے مقابلے میں سر پنجاب 22 سیٹوں باندھے وشوا 17 سیٹوں اور 15 ملنے گٹل دومره مقابله مې سره په قومي اسمبلۍ په 5 سیټونو وشوه په 8 سیټونو کې مې 7 سیټونه نه وګټل او قایداري وایي چې زه دې په ټوپک یاروم د ټوپک هم زما دی وارپي هم زما دی تنخواه ته ورکوم د هېرېدو دا خوب او دا بوټونه نن موږ ماتو خو یو خبره زه واضحه کوم چې ادارې د خپلې ذمهواري وپېژني د یو ګره غورځېدو او د بل ګره اوچتېدو سیاست دې پرېږدي او که دوی خپلې ذمهواري پېژني راشه په تیرا کې اوس هم طالبان ګرځي اوس هم هلته ویډیوګانې جوړوي اوس هم خلک ته تریټ ورکوي دوی د خپلې ذمهواري ترسره کړي لهذا زمونږ ګوره دوی مقابله د غلامۍ او د ازادۍ ده زمونږ مقابله چې کومه د دې حکومت سره شروع شوې ده او د امریکې سره یو طرف نه تحریک چلیږي د ملک د غلامېدو او بل طرف نه د ازادۍ تحریک دی ملګرو یو خبره په دې کې واضحه ده چې که بالفعل په د عمل کې د آئینو د قانون حکمراني څوک غواړي په د عمل کې که څوک ازادي غواړي نه به د عمران خان ملګري وي او که په ملک کې د امریکې حکومت غواړي او امریکې غلامي غواړي او دلته د قانون او د آئین وایلیشن غواړي نو هغه به د خلو سره وي خو دا یو خبره ده چې موجوده حکومت د الیکشن نه تېښته دا واضح ثبوت دی چې حکومت د عوامو سمندر له نشي ټینګېدی دا د عمران خان بیان دي په ملک کې د بدلون لپاره د عمران خان قرباني د چا نه پټې نه دي د خپل ځان د خپل اساس او د خپلو خوشحالو قرباني ورکړې ده او د ملک عوامو لپاره او د ازادۍ لپاره ولاړ دی ملګرو نن ټول لاس اوچت کړئ چې جیل بره تحریک له موږ نن ټول ولاړ یو جیل بره تحریک به نن انشاءالله العزیز موږ انشاءالله کامیابو د پښتنو نه د عمران خان د کامیابۍ تحریک شروع شوی اوس انشاءالله العزیز بیا به شروع کېږي جیل بره تحریک له ټول تیار یې ډېره مننه زیس فخر فشار اور دو خود قافلے سر رہے ہیں جناب NPA صفحہ درخواست کو چراسی توجہ زبردست موجود ہے NPA صفحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد
وياك نستعين من وزير بيا صدق بخور غيور أمام شكريا لكما تغيبا خان كان هذه لبنانكو ونخبر كي رفتارياني بشكين جيب برا تحريك تبارا زدور قلب بخور أمامتا خراج تنزيل بشكوما وإن شاء الله زمان سمرا ورکران چکم موام دے آئی پر ملا بس نرازو چکر پر خلزان کی رفتار نکو تیاری کلا روتی ہے کلا واپسی بکوے بالکل انشاءاللہ تاسو با واپسی نبکوے امونگا بدی ملکی امن وارو دائم ودا قانون پاسداری وارو تدی ملکی ازنگل قانون نمانو منے انشاءاللہ تعالی سنگ سمرا سینئر قیادت دے صوبائی صدر پرویز خان روان دے اور نم پہلا مرحلے کی سنگ ریجن صدر عطیف خان ڈسٹرکٹ صدر اشتیاق بھائی شاہرام خان شاندی د پېښور امپیګان هغه جسه لیلی خان امنه امر ایوب خان اقبال رسیم او دا نور ملګري چې کوم کارکران دي چې یو تقریبا یو ملګري چې کوم اوسو کسان خپل ګرفتاریانې به ورکوي انشاءالله ټول ملګري تیار یو او روزي رانا صلاح الله او د هغې ټیم ځان د تکړه کړي او موږ دې ګرفتاره کړي یو ځلې څومره غلي ملګري دي هغې زه د هغه د باندې شکریه ادا کوم ډېره مننه ادریس خان تاسو هم راغلی زه اوس بلتادي شفیق افریدي ام بي سے درخواست کوم چې راشي او یو زبردست موضوع کې څو منټو کې شفیق افریدي मेरे साथ डाल दीजिए वो चाहता हूँ دا معین خان ول محمد نواز دغه اډیګر ورته له سره پرسم دی کله چا یې به راشه استقبال وکړ شفیق افریدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دماغ تحریک انصاف د کیفی چې څومره عہدیدار دي مشران دي ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او بیا زه ټولو ته خراج تحسین پیش کوم چې دا نن څومره په ګڼ اکثریت کې د جیل بړو تحریک د گرفتارۍ دپاره ځان پیش کړی دی ملګرو د ما تعلق د قبایلي ضلع سره دی کله نه چې د تحریک آزادۍ د حقیقي آزادۍ تحریک شروع شوی دی تاسې به لیدلي وي چې د موږ قبایل د هغې ورځې نه د خان صاحب په هر کال باندې راوتلي دي څنګه چې مخکې راوتل اوس د جیل بړو تحریک و دغه گرفتارو دپاره په سوونو زرګونو خلکو موږ سره ځان رجسټر کړی دی انشاءالله قبایل د خپل د ابا او اجداد د هغه نقش قدم باندې درومي چې کوم تحریک آزادۍ کې هغوی یو کردار ادا کړی و انشاءالله د دغې حقیقي آزادۍ دپاره به هم قبایل د تاسې سره شانه په شانه ویلوړ وي موږ د خان صاحب په کال باندې پرون هم گرفتاري پیش کړې وه د باڼې تحصیل د باڼې چې کومه دانه ده خو هلته یې سویچو موږ ته وویل چې تاسې ډېر په ګڼ اکثریت راغلي یو و موږ سره دومره ګنجایش نشته دی نن موږ پېښور ته راغلي یو موږ سره په سوونو کسان راغلي دي انشاءالله چې قیادت گرفتاري پیش کوي موږ به وسره ځان پیش کوو موږ دغه گرفتارونه نه یارېږو دغه امپورټډ حکومت کومې حق کنډې استعمالوي کله زمان پاک رئیس چې پولیس جمع کوي کله د موږ لیډرشپ نسی گرفتاروي او قسم د دروغو مقدمې درج کوي دا بېهوده خلکو ته نن میسج ورکوو
دغه چوک نه چې نه موږ لیډرشپ د ګرفتار نه یریږي نه دې موږ یریږو انشاءالله ټول به تیار وو که نه چې د کشته نه مانکیږي پکې چې د کشته نه مانکیږي پکې داسې د سیند نه وچه ډنډه خلا او تل چې د بل پره دا ژوند تېروي تل چې د بل پره دا ژوند تېروي داسې د نر نه ښه ده کونډه ښه ده اوس زه مې ملک انورخان ته خواست کوم چې راشي او په څو منټو کې تاسو ته یو زبردست سپیچ وکړئ بھرپور استقبال وکړئ ملک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما د پاکستان تحریک انصاف غیرتمندو د پاکستان تحریک انصاف مشرانو همزولو هغه کشرانو ټولو ته په جمع السلام علیکم ملګرو تاسو چې نن راوتي وئ تاسو هغه خلک چې د پاکستان ترقي غواړئ د پاکستان کې امن غواړئ پاکستان کې خوشحالي غواړئ او د هغې ثبوت عمران خان چې کوم 3.5 کاله حکومت کړی و هغې ثابته کړې وه چې په پاکستان کې د ترقۍ شرح 6% رسېدلې وه هغه ثابته کړې وه چې په پاکستان کې چې کله دغه رژیم چینج باندې حکومت ختمېدو نو د 7 ارب ډالر نه 22 ارب ډالر ته خپله سرمایه رسولې وه هغه ثابته کړې وه چې پاکستان کې ایکسپورټ د 19 ارب ډالر نه 32 ارب ډالر ته رسېدلي او هغه ثابته کړې وه چې پاکستاني قوم دپاره صحت انصاف کارت د پاکستاني قوم دپاره راشن کارت د پاکستاني قوم دپاره احساس پروګرام د پاکستاني قوم دپاره شاته ما د دې ځای کې بي آر ټي د پېښور او د پښتونخوا خلکو دپاره هغه شروع کړې وه داسې یو لیډر چې هغه د اسلام ترجماني داسې یو لیډر چې هغه د کشمیریانو اواز و داسې یو لیډر چې هغه د پښتنو ترجمان و داسې یو لیډر چې هغه د ختم نبوت ترجمان و او هغه لیډر په بیروني سازش باندې راکوزول او دا غله دا د غلو ټوله دا پي ډي ایم دا د 14 باټو اچار او دا ګلکفان یې پې کېنول دا ګلکفان چې کله راغلي زما په ملک کې د مهنګۍ حالات څه شو زما ملک ډیفالټ شو زما ملک سرمایه ختمه شوه زما ملک ایکسپورټ ختم شو زما ملک انډسټري ختمه شوه زما ملک کې بدامني راغله زما دې ځای کې په پېښور کې سل د پولیس والا وروڼه د هغوی غوښې به جومات کې والوتلې د دوی د لاسه دا مکتبۍ طرف ته مخکې تللي اوس هم روان دی دا غله دا ګنګفان د دوی خلاف موږ راوځو د دوی خلاف موږ جهاد دی او قرآن ثناء الله ای ګنګفه ای اجرتي قاتله ای ډاکو دا ته زه دا وایم چې تا د پاکستان تحریک انصاف ورکړ د جیل نه نشي راولی څومره چې دباوې دوی به درته اوچتېږي نو نه ګوره راشه په پېښور کې په اشرغرۍ په چوک کې د تاڼې مخې ته دا د پاکستان تحریک انصاف ورکران دا مشران دا همزولي زموږ خویندې نن راغلي دي او ګرفتاري ورکوي راشه دا د جیل بلو تحریک چې دی که دغه په که دلته د مسلمان خدای پته نه چې ته څه بلئ خو چې ته کله دغه ځای کې ناست دی نو تا چې کوم ظلم پاکستان تحریک انصاف سره وکړو دا چې کوم ظلم عمران خان او دغه پارټۍ سره وکړو او کله اعظم سواتي ګرفتار یې کله شهباز ګل ګرفتار یې کله شیخ رشید ګرفتار یې راشه دا شوق پوره کړه موږ دله دا شوق پوره کوو نن راشه او موږ ګرفتار کړه تاسو خو انشاءالله لاس اوچت دی چې ټول تیار وئ ټول راغلي وئ ټول به ګرفتاري ورکوو او انشاءالله هغې پورې به نه ځو چې مشرانو راته څه انسټرکشن نه راکړي ډېره مهرباني مونږ ادریس خان ته عقیب خان ایم پي اے ټول ته ویلکم وایو زه اوس ادریس خان ته خواست کوم چې راشي یو زبردست سپیچ وکړي څو منټو کې استقبال وکړي ادریس خان بسم الله الرحمن الرحیم زمانہ پی ٹی آئی ځوانانو ټایګر السلام علیکم ورونو دا کوم تحریک چې نن شروع دی خلک وایي چې دا صرف پارلماني شوي دي په څه لپاره لګیا دي دا نن د کانسټیټیوشن وایلیشن کېږي په دې ملک کې کله چې کانسټیټیوشن وایلیشن وشي کانسټیټیوشن ختم شي نو د ملک فیډریشن ته خطر وي ملک ته خطر وي عوام ته خطر وي خو دغه غاصبان دا کوم رپورټینګ حکومت
چنن په موږ باندې مسلط شوی دی دی خپل کیسونه دپاره راغلي دي دی عوام سره هېڅ تعلق نشته ځکه تاسو وګورئ مخکې به چې لږه مهنګۍ شوه چا به ګېډو پورې کاڼي تړل چا به غښتې تړلي نن څه شول هغه غښتو والا هغه کاڼو والا غله زه دې تپوس کوم د مولانا صاحب نه زه تپوس کوم د پیپلز پارټۍ نه زه تپوس کوم د این پي نه زه تپوس کوم زه د اختیار والدي نه زه تپوس کوم د نون لیگ نه چې دا مهنګۍ کمه شوه که سیوا شوه د عوام تباه مه کړ تاسو صرف خپل ځان لپاره راغلي د عوام هېڅ فکر در سره نشته واحد عمران خان دی چې په ټوله دنیا کې پاکستانیان په هغه متحد دي د هغه په یو اواز باندې لبیک کوي د هغه په یو اواز باندې په دنیا کې راوځي د دنیا په هر ښار کې احتجاج کېږي د هغه په اواز باندې د غلو دپاره خو د کور نه څوک نه راوځي دی خو د کچن کابینټ دی دی پروګرامونه چې کوم دی هغه دی په کچنونو کې کوي دی پروګرامونه په بیټکونو کې کوي دی د میدان ته راوځي دی د عوام ته راوځي دی د عوام ته مخامخ شي چې دی د خپل حیثیت پته ولګي چې نن عوام په کوم دلدل کې په ساوي کې لګیا دی مهنګایي یو بدحال جوړ کړی دی عمران خان واحد اواز کړی دی چې موږ بازو د پاکستاني عوام دپاره د قوم دپاره د جیل بیرون تحریک مقصد دا نه دی چې موږ صرف جیلونه ډاکو موږ مین مقصد دا دی د جیل بیرون تحریک دا به تر هغې پورې جاري وي تر څو پورې چې دی د فري اینډ فیر الیکشن اعلان نه وي کړی دی به انشاءالله دې ته موږ مجبوروو دی به موږ دې ته مجبوروو چې دی به انشاءالله اعلان کوي د فري اینډ فیر الیکشن او دا پاکستاني دا د پی ټي آی ټایګر دا به ثابتوي چې انشاءالله عمران خان به یو 2/3 میجارټي نه اکثریت باندې راځي انشاءالله यार कॉल मिलाते हो तो बात तो करो زما وروڼو په یو ټیم باندې اوس ټیکر چلېږي جسد کې سره پرویز خټک خپل ورکر پرېښولو لاړل زه دغه بېوقوفانو ته یم چې اوس په پرویز خټک اسد کیسر شاه فرمان عاطف دلته راځي انشاءالله دې عوام په مخ کې به خپله ګرفتاري ورکوي فیز 1 کې زموږ سینئر قیادت دی فیز 2 کې بیالات دی پیریګان دي فیز 3 کې بیا به انشاءالله ورپسې د عام چارنل ورکر او ډسټرکټ او د تحصیل قیادت انشاءالله چې ګرفتاري به وکړي تاسو ټول په دې متحد یئ چې موږ به ټول انشاءالله تر هغې پورې جایلونو ته ځو دا جیلونه به ټکوو تر څو پورې دی د فري اینډ فیر الیکشن اعلان نه کړي ډېره مننه ډېر شکریه नारे आवाज पकड़ दे सब नवाज शरीफ ने कुत्ता पाला था पूछो वाला सही है नवाज शरीफ ने कुत्ता पाला नवाज शरीफ ने कुत्ता पाला नवाज शरीफ ने कुत्ता पाला इमरान तेरे जान निसार इमरान तेरे जान निसार मशहूर जब कैंसर की मुबतला है और डायरेक्ट शौकत खान में रागले ने इमरान खान के घर फेल दे और अगर जिसम की तारीफ को पता मक्की का दिया को खबर है कौन बगौर खड़ा हुआ है पर पुलिस ने बारू के हुज़ैफा अस्सलामु अलैकुम ज़मानुम ने हुज़ैफा और ज़रात अजीटम दा शौकत खान हॉस्पिटल में रागले ज़मानन दा डॉक्टर सा अपॉइंटमेंट हो ما پر نیوز کتل نو مال پته ولګېده چې عمران خان صاحب حکم ورکړی دی چې خلک د ګرفتاري ورکړي زه دلته ګرفتاري ته راغلی یم او که تاسو خپل ملک بچوئ نو زموږ سره یو اپشن دی او هغه دی عمران خان صاحب زمینہ صبح سلام جناب پولیس خٹک سے بالکل بیتل یسوع کی گوشت سے مخالف ہوئی اور پولیس کے دور میں گئے ده غلط کار هغه غریب پیدل کوسه الیاس خلیل بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان مرگرو اس خبر چلے دو چپر روز خدک سے اور زمون سلور گئی دلو بلا کافلہ پریخوا فاغل الشیر بچی روان دی شاہ فرمان روان دی دفر روان دی پر روز خدک
पहले से इधर से जाओ। हेलो स्टेज खाली कर बिल्कुल गाड़ी का सिर्फ परस फटक से बबर राजी नूर की सूना मरकरिया वतन नजर पे दे अते फान अली सर दे असद के सर दे भरपूर इस्तिकबाल की शान इंतजार कर खता फख्र पख्तूनख्वा फख्र खदर जनाब परवेज स्पीकर जनाब असद के सर दे वेलकम है रीजनल प्रेसिडेंट आतिफ खान तन वेलकम है स्टेज पे बस परवेज खान रखी जी ताज़िया खाली कर प्लीज स्टेज खाली कर यार सोच ना लगा यार ना लगाओ भैया प्लीज ताज़िया खाली कर दखल को तरीकों से फ्रंट तराशे परवेज फटक से बराबर प्लीज देखो फ्रंट तराशे शाबाश प्लीज फजल खान जेवर का फजल खान परवेज खान खुदा Bunga Sharon Khan का वेलकम है पेट्रोल मरकज में रिक्वेस्ट है चीजें खाराश है अच्छा चिवेल परवेज फटक से औसत के सर दबला उगोरे लोग ये करा देंगे उगोरे माइक क्या चला स्पीकर से बा मीडिया बंद चले उजू वाला जुनेद खान परवेज खान वाला मंदिर याद है कहते हैं फिल्म में खड़ा है जुनेद खान मंदिर में सबसे खड़ा है पहचान पर बस बीच गई प्लीज जलाल तो बोले खुशी कर यार ये खड़ा है ये खड़ा ना किसे असीफो असे बंगाश ये खड़ा है यस इस सवाल जनाब शाह फरमान से दरख्वास्त है कि स्टेज तराशी मुंगा टोपी लीडरशिप का हल करे वायो तासो मक्के राशि दी खराशी रत से कोई अरबाब से तो से कोई राजे मखता मखता जाई मखता जाई नारा खुलाओ की नारा खुलाओ की करे खराशी मखता मोहसिना
تاسو مخې ته راشئ نو ما له خبرې کوم مخې ته راشئ که نه کوو